اوس عزیزانو مسلمانانو ډېر داسې ملګري دي هغه موږ ته دغه شکایت وکړي چې یاره مصیبتونو کې مبتلا یو، تکلیفونو کې مبتلا یو، ټینشنونو کې مبتلا یو. داسې یوه وظیفه راته وښایاست دغه مصیبتونه، دا غمونه، دغه تکلیفونو نه مو خلاص شو. عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ وفرمیلو خپلو صحابهو ته څه کوم یو انسان څه هم په تکلیف کې مبتلا وي، په ټینشنونو کې مبتلا وي، په غمونو کې مبتلا وي، نو هغوی څه که چیرې دغه کلمات ووایي نو څه څومره هم مصیبتونه دي، غمونه دي، تکلیفونه دي، هغونه به بیا خلاصېږي. صحابهو عرض وکړو چې یا رسول الله دغه کوم کلمات دي؟ نو الله رسول ورته وفرمیل دغه هغه کلمات دي چې یونس علیه السلام سکون به یې په خېټې کې هیلي. هغه کوم کلمات دي؟ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. روایتو کې راځي چې یونس علیه السلام به یې په خېټې کې که چیرې دغه کلمات نه یې و تر مرګه پورې به دغه مایې خېټې کې پروت و. څه کله هم دغه کلمات ویلو نو الله جل جلاله په حکم سره هغه مایې کنارې ته راغلو او یونس علیه السلام یې بارې کړو. نو څومره زړوره کلمات دي، نه څه په چا باندې هم ټینشنونه وي، په تکلیفونو کې مبتلا وي، په غمونو کې مبتلا وي، بس دغه کلمات بار بار دي. دغه کلمات یې غنه پاس بیا دعا وکړي، دعا یې به هم قبوله شي او څه کوم او ټینشنونه دي، غمونه دي، مصیبتونه دي، هغه به هم بیا ختم شي. یعنې تاسو دینه بعد بیا تجربه وکړئ، بیا ما ته راشئ ما ته ووایو چې مونږ په کوم حالات کې یو، آیا ما کې انقلاب راځي یا نه راځي؟ تا کې به خامخا انقلاب راځي او دا دومره مجربه وظیفه دی. روایتو کې راځي چې کوم کس هم څه بیمار شي دغه کلمات وایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. که چیرې دغه انسان بیمارۍ نه ښه شو نو دې په وظیفې دې کلمې په برکات سره څومره هم څه دینه ګناهونه شوي دي هغه به ټول دې ته معاف شي. او که چیرې الله دې نه کړي دې بیمارۍ کې دغه وفات شو نو الله جل جلاله دې ته شهادت مقام ورکړي. کوم مقام شهداو ته الله جل جلاله ورکوي دې کس ته به هم بیا هغه مقام، هغه شهادت، څه کومه مرتبه دي هغه به هم بیا ورکړي. هلې چې دا بیمارۍ په حالات کې دا په کثرت سره دغه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین